साहिबानो दा याद लरे په قرآن کریم کې د حج د فرضیت لپاره چې کوم آیات ته چې هغه آیات د وجه ناز مونږ او تاسو په مسلمانانو باندې حج فرض دی هغه آیات رب کائنات په پارا نمبر 4 سورت آل عمران کی نازل کړی دی اللہ فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سورت آل عمران کی الہ العالمین فرمائی چې اے مسلمانانو خدای پاک د طرف نا پتاسو باندې حج فرض دی او حج پچا باندې فرض دی اللہ فرمائی حج پصاحب استطاعت باندې فرض دی صاحب استطاعت چاہتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریح پا احادیثو کے کڑے دا چې په اسلام کې صاحب استطاعت دا هغه انسان ته ویل کېږي چې د تګ د راتګ د الته د اوسېدو خرچه د تګ خرچه د راتګ خرچه او چې څومره شپې یا کور نه بهر وي دومره شپو مطابق په خپل کور کې بچو ته خرچه پرېښودی شي د تګ وسیم وي د راتګ وسیم وي التم چې کومه خرچه ده هغه هم برداشت کولی شي که 15 ورځې او که 40 ورځې او د دغې ورځو په مطابق باندې خپلو بچو ته نان نفقه خرچه پیسې په کور کې پرېښودی شي د لیارې امن وي په لیاره کې څه خطر نه وي د لیارې امن وي او سړی په صحت باندې روغ وي برابر وي مریض نه وي په دغه انسان باندې په ټول عمر کې یو ځل د الله د رضا لپاره حج فرض دی دی انسان ته صاحب استطاعت ویل کېږي ډېر مسلمانان دي د تګ د ټیکټ وسیه شته د راتګ د ټیکټ وسیه شته الته د استوګنې د وخت تېرېدو د خرچې وسیه شته خپلو بچو ته په کور کې د دې ورځو مطابق نان نفقه خرچه پرېښودی شي لیارې امن دی انسان په صحت باندې برابر دی بیمار نه دی دغسې انسانانو باندې الہ العالمین د رضا لپاره شریعت طرف نه حج لازم دی په یو عمر کې په یو ځل باندې باید په ټول عمر کې خامخا یو ځل د الله د رضا لپاره ادا کوي دا د قرآن آیات ته خو رب کائنات دومره ښایسته جمله ویلې ده د دغې آیات نه وروستو رب فرمایي که تا سره پیسې او ته نه ځې که لیارې امن وي او ته نه ځې که په صحت باندې روغ یې او ته نه ځې هلته خرچه برداشت کولی شي او ته نه ځې نو مقصد دا شو چې رب کائنات حکم تا تسلیم نہیں رب کائنات حکم در تا عام خکاری رب کائنات حکم قدر ستا پزړه دماغ کی دومره نشتا ځکه چې لیارې امن دی پیسې در سره شتا نان نفقه پرېښودی شي کور کې بیا هم نه ځي نو خدای پاک چې تا د خدای حج ته حاجت نشتا چې ته د خدای کور او حرمین شریفین له نه ځي سره د استطاعتنا نو رب در ته په آیات کې اول نه فرمایلی دی چې ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین اے حضور علیہ السلام مبارکہ کستا په امت کې داسې خلک چې حج کړی شي او نیکا وسیعي او نیکا هغه خلک دا واوري چې مام ګوره حج ته داسې څه حاجت نشته که نیکه مه دی که الله فرمایي زم څه دومره محتاج د ستا د حج ته نه یمه ومن کفر کو څوک انکار کا ہونے کا
فإن الله غنی بشک الله تعالی بے پروا دی عن العالمین د دغه ټول خلقونه بے پروا دی هیڅ پروا رب کائنات نساتی زما استا او طوافن ہوتا زما استا صفا و مروہ تا ما استا تلبیه تا زما استا احرام تا ما استا ذکر و اذکار و نوافل تا رب نوے محتاج رب پا الوہیت کی رب پا شان و پا عظمت کی اور سر ہیچ فرق نرازی ما تا محتاجیو ما تا ثواب ملاوگی ما تا عزت ملاوگی ما استا گناہونا معاف کگی ما استا مراتب اچتگی چی ما تا سر پروانی رب کائنات فرمائی دا سے خلق و پروا ما سرم بیانشتا نو دی وجنا دا مال مونگ داخلو گنده دا رب اخلی او رب تا دا پیسو ضرورت دے رب پیدا کون کے دا کل مخلوقاتو دے رب محتاج الیہ دے محتاج الیہ ویلکگی اغزاد تا چھ نور خلق ورطا محتاجی رب محتاج الیہ دے موتا محتاجی رب کائناتا نے عبادت تا ضرورت تا نے ذکر و اذکار تا ضرورت تا نے مالی نے جانی نے بدنی چکم عبادت تی اغیر تا ضرورت تا رب کائنات بغیر دزما استاد عبادتنا لوئے دے شان والا دے عظمت والا دے قدرت والا دے اغزاد تے چرا اغب ذات کی زما استاد عبادت پر نکولو وجوان دے پشان کی ہیچ کا میں اور سر الحمد